عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے نقل گئی و یو ورځ مونږ د الله رسول سره یو ځای کې ناستو، یو سړی راځي وي په هغه باندې د سفر اثرات په نه ښکارېده. یو سړی چې کله د سفر نه راشي نو د هغه په وجود باندې تکاوټ ښکاري، دوړه پې ښکاري، ستړیوالی پې ښکاري. وی دا څه اثر پې نه و. وی مونږ کې دی چام نه پیژندو چې دا څوک دی، حتی جلس الی النبی صلی الله علیه وسلم، تر دې پورې چې د الله رسول وړاندې کېناسته، داسې کېناسته په اتحیاتو شکل چې څنګه مرید خپل پیر ته مخې ته کیني، شاګرد خپل استاذ ته با ادبه مخې ته کیني، او په خپلو پتونونو باندې لاسونه کېښلل. کله چې کیني نو دی تپوس کوي، دی وی مل اسلام، اسلام څه شی دی؟ نو د الله رسول ورته فرمایي وی چې کله ته لا اله الا الله محمد رسول الله د دې ګواهي ورکي، مونځ قایم کی، 5 وخته مونځو کې زکات ورکي، او د رمضان روجي ونیسي، او ورسره حج در باندې فرضي حج وکړي، دې ته اسلام ویلې کېږي. نو وی دې څه وی؟ وی صدقت، وی تا رښتیا ووې. نو وی مونږ حیران شو، د پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم نه تپوس کوي او که د هغه امتحان اخلي. نو دوی ته خو رښتیا وې. وی بل وی مل احسان، احسان څه شی دی؟ احسان څه ته ویلی کېږي؟ نو وی د الله رسول ورته ایمان تپوس ته وکړو، مل ایمان، ایمان څه ته ویلی کېږي؟ نو د الله رسول ورته فرمایي وی کله چې ته دا تصدیق وکړي چې یاره زما په الله باندې ایمان، د هغه په صفاتو باندې ایمان، فرشتو باندې، په انبیاو باندې، په کتابونو باندې چې څه مخکې تیر شوي دي په هغه ټولو انبیا، او د قسمت چې کم تقدیر دی د هغې خیر او د هغې په شر باندې زما ایمان وي، دې ته ایمان ویلی کېږي. دریم تپوس کوي د احسان باره کې چې احسان څه ته وایي؟ د الله رسول ورته فرمایي وی ته چې کله عبادت کې نو وی داسې عبادت کوه چې ته ګویا الله ته ګورې، او وی که داسې نه وي دې درجه کې کوه چې الله تا ته ګوري، وی دې ته احسان ویلی کېږي. نو وی بیا د قیامت باره کې تپوسونه دې وکړو چې قیامت کله دی؟ نو د الله رسول ورته وایي وی نه تا ته پته شته او نه ما ته پته شته. د قیامت علم خو الله سره دی. وی ښه علامات راته بیان کا. وی ان تلد امت ربتها وان تر العراتا فاتا عراتا رعاء الناس. وی د قیامت علامت دا دی چې لوریانې به دې حد پورې ورسي چې مور به د هغې د یرې نه خبره نشي کولی، زامن به دومره نافرمانه شي چې پلار به د بچو د یرې نه خبره نشي کولی. د دې تعبیر داسې اغوستلی کېږي. بیا وی هغه خلک چې په خپو کې پیزار نه و، ګډې بیزې سرولو والا خلک، وی هغې لاسونو ته به مال دولت لاړ شي، او وی دی به په بلډینګونو کې یو بل سره مقابلې شروع کړي، او وی دا به هغه وخت وي چې کم وخت کې دا هغه خلک چې دی د خلکو د مفاد دپاره ګوره دا بلډینګونه نه جوړوي، د خلکو د فایدو دپاره دا بلډینګونه نه جوړوي، دی چې دا بلډینګ جوړوي محض دی صرف د ریاکارۍ، محض د دکلاوي، او محض هغه خلک چې ناکاره دي، نااهله دي، د هغې لاس ته به دولت لاړ شي، هغه دولت به خلکو ته ښیي او خپل ځان به پې شهرت ته رسوي، بلډینګونه به جوړوي. عمر صاحب وی یو څو ورځې مجلس ته نه وم حاضر شوی، په بله ورځ چې بیا کله مجلس ته لاړم، وی د الله رسول الله ته وایي وی تا ته پته شته هغه ورځ دا څوک نستو زما مخې ته؟ مې د الله رسوله تا ته به ښه پته وي.
وی دا جبرائیل امین وی راغلیو وی تاسو ته دین خولو صحابو کې به ډېره یره پرته وه د الله رسول نه به ډېر تپوسونه نه کول د دې وجې نه اس نه داسې یو تپوس ونه کو په هغې باندې د الله رسول ته درد ورسي الله د هغې آیات را نازل کړي په موږ باندې چرته څه د الله طرف نه عذاب نازل نشي داسې یره به په زړه کې پراته وه نو په دې کې صحابو ته دا تعلیم وشو چې کله تاسو تپوس کوئ نو صحیح تپوس کوئ چې تپوس کوئ نو د بهترین تپوس داسې کوئ چې هغې سره ستاسو څه تعلیم حاصلیږي څه علم ستاسو دې ژوند ته راځي په دې کې یو څو شیزونه دي پهلنی خو د حدیث نه دا معلومیږي د مراقبې په باره کې هر یو سړي له هر ټایم د الله یاد پکار دی تصوف د اسلام یو رکن کې شاملیږي د اسلام یو حصه د اسلام نه بار نه دی چې کله انسان ته لږه موقع ملاویږي د حاضر الذهن سترګې دی بټي او د الله نوم دی اخلي چې څومره زیات دی اخلي دومره به د پړه باندې هغه نورانیت راځي او دومره به د ته د هغې خوند او لذت محسوسیږي دی به د هغې نه مالامال شي بنیادی ارکان چې کم د دین دین او هغه درې دي چې په دې کې ذکر شوي دي یو ایمان دی یو اسلام دی یو احسان دی ایمان هم ټولو ته معلوم دی چې ایمان څه ته ویلی کېږي تصدیق ته ویلی کېږي ایمان یقین ته ویلی کېږي چېرې ته کلمه وې په دې ستا یقین وي ستا عمل داسې وي چې هغه د اسلام خلاف نه ځي دا ټول په اسلام کې راځي دویمه خبره بل چې په دې کې دی نو هغه احسان دی احسان صوفیا دا وی ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك وی عبادت داسې کې وی داسې کوه چې الله ته ګوري ته الله ته ګوري دا یو لویه درجه د مرتبه ده داسې صوفیا دي چې الله د هغې دا نظر کولو کی نو هغې بیا داسې عبادت کی چې ګویا زما قبله رب دی د هغې عبادت به څومره عجیبه مزه وي اسې سوچ وکړه کله څوک عبادت کوي او چاته ځان اسې ښه کوي لکه ریاکارۍ دپاره نو چې هغه سړی راننوځي دی به مونځ هم اوږد کي بلکل به ښه په سړیتوب په اطمینان ودرېږي کله به په مونځ کې سر لګوي چې زه خو ډېر خوشو خضو کې لګیا یم خو که انسان دا تصور راولي دا سوچ راولي چې ما ته زما رب وګوري او زما الله ما ته مخې ته ولاړ دی نو پکار خدا ده چې ته ډېر زیات عجز الله ته وکړي ځکه چې هغه ستا رب دی ته هغه پیدا کړی هغه دې حد ته را رسولی او یې که داسې نه داسې عبادت کوه چې الله تا ته ګوري نو دا صوفیا دا وی چې عبادت کې په هغې کې ریاکاري نه خلوص پکار دی اخلاص او کله چې اخلاص په اعمالو کې راشي هغې مقدار به لږ وي خو د هغې وزن به ډېر زیاتي لږ شانتې به په حدیث کې راځي وی سبحان الله چې څوک ووایي وی نیمه تله ډکه شي بیا چې ووایي نو ټوله تله ډکه شي د میزان او حالان کې د میزان تله څه شی ده په روایت کې راځي یو ځل حضرت داود علیه السلام الله ته درخواست کوي وی الله وی ما ته میزان وښایه میزان څنګه دی نو حضرت داود علیه السلام ته الله چې کله میزان ښیي چې کله یې تله وکته راپاڅېد او بېهوشه شي بېهوشه کېږي چې کله اوښ کې راځي وی الله وی دا دومره لویه تله به څوک د اعمالو نه ډکي دا خو ډېره لویه ده که دا ټول جهان د دې په یو چابړي کې واچې هغه جهان به د دې په یو ګوټ کې راشي الله ورته وی ای داود وی کله یو سړی لږ عمل وکړي اخلاص نه عمل وکړي وی دا ټوله تله زه د هغې نه ډکوم او که یو سړی ډېر زیات اعمال وکړي دومره اعمال چې ځمکه اسمانون نه زیات وکړي که په هغې کې ریاکاري نو د هغې په یو ګټ کې به پراته وزن به نه چې د چا دپاره دې کړي د هغه نه اجر اخله نو صوفیاوي اصل شیز د انسان خلوص دی چې ان تعبد الله كأنك تراه چې الله عبادت کې داسې کوه چې الله تا ته ګوري نو انسان په زړه کې به خلوص راځي حدیث کې راځي یو سړی په دې مخکیني قومونو کې په لاره باندې روان دی هغه ګوري په لاره کې چې وی کته تګیر شوی دی یو کوهي ته ودرېدو نو څه ورسره ونه کوهي ته لاندې کوشو او بیا اوس کله چې بره راوختو یو سپی وکتو سپی هغه سپي لمده خټه
خوله کې راغسېدو چوپي ځکه تږی شوی دی وي د اوبه به ترېنه راکاږم. دا سړی وي الله وي د قدرت نه دی ځار، زه خو عقل والا انسان یم، عقل دی راکړی دی، زه لاړم کوشم اوبه مې وڅښلې، دا خو بې زبانه ځناور دی، دی به څه کوي، دی به څنګه دا اوبه څکي. نو دا سړی کوشو په خپله پڼه کې اوبه راواغېستې، هغه سپي ته یې ونیوې. کله چې سپي اوبه وڅښلې، الله د هغه اخلاص په بدله کې د سړي فیصله وکړه، وایي دا سړی به جنت ته ځي، په مرګ نه پس ته جنت ته داخل شي. او چې یو سړی ډېر زیات اعمال کوي، ښه ډېر اعمال یې وکړه، مونځونه یې وکړه، روجې یې ونیوې، زکاتونه یې ورکړه، حجونه یې وکړه، خلک یې حجونو عمرو له واستول، صدقات خیرات یې ورکړه. خو که په دې کې لږه دکلاوه محض د ده په ډه کې لږ د هغې د ریاکارۍ خیال راغه، دا ټول هر څه لاو شو، دا ټول هر څه ضایع دي. د صحابو ډېر عجیبه معیار، د صحابو ډېر عجیبه اخلاص. یو روایت کې راځي وی عدن او قارعه د دې خلک راغه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له، وی دا الله رسوله وی مونږ ټولو ایمان نوړی دی، او وی صحابه کرام را سره واستوه. خو هغه صحابه کرام چې کم قاریان صحابه کرام چې هغې په قرآن باندې پوهېږي چې مونږ ته تعلیم وکړي، ځکه ټول کلی دی وي چې ټول راځي بیا به راته ډېره زیاته ګرانه شي. خو وی دا عاصم به پکې خامخا راکې، دا ډېر تکړه قاري دی. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم 10 قاریان وله ورکړه. کله چې دی ځي په لاره کې یو ځای ته رسي، په لاره کې چې کله ورسېده نو دی صحابو نه ګیر چاپېره څه کسان ودرېده، 200 کسان د کلي نه راووتو، هغې سره تیرونه دي او غشي دي ورسره ولاړ دي، کمانونه ورسره دي. نو صحابه ویرېده، دی په چال باندې پوه شو. عاظم صاحب ورته وی دا کسان څه راوتي دي، ستاسو استقبال له وینا، استقبال له خو څوک سره د اسلحې نه روځي. نو دی ته یو غونډی ته وخته، نو دی ته ګیر چاپېره ګیره واچوله. نو دی ورته وایي راکوشئ، وی موږ درته اسم نه وایو، په خپل جال کښېنوه. نو صحابه هم بهادر نو هغې سره یې جنګونه وکړه. په دې وخت کې 9 صحابه کرام شهیدان کیږي. دا هغه خلک چې دی خبره مخکې کړې وه، په بدر کې ډېر لوی لوی مشرکین مردار شوي وو، هغې سره خبره دا کړې وه چې موږ به دله راولو، په تاسو باندې به په قیمت باندې خرڅ کو. او د دې عاصم صاحب باره کې راځي وی یو ښځې دا وی دا عاصم زما پلار وجلی دی، زما رور یې وجلی دی، دا عاصم به مال راولی چې څومره قیمت وي زه به در کوم. او هغه ښځې قسم خوړلی و چې د ده په سر کې به زه شراب څکم. نو چې کله دا معامله شوه، نو په دې وخت کې 3 صحابه کرام، حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ، عبدالله بن دسنه رضی الله تعالی عنہ، او بل یو صحابي دی حضرت عبدالله، دا 3 صحابه هغې ونیوه. چې کله یې ونیوه قید یې که، نو بل هغه حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ، نو هغه له ډېر اذیت ورکولو، هغه نتلو، هغه یې په لاره کې شهید که. عبدالله ابن دسنه دی ځان سره بوتلو، او په لاره کې دی دا وی دا خبیب خو راټینګ کې وي، دنه سر کټ کوي، وی دا کم عاصم رضی الله تعالی عنہ دی چې د ده سر مونږ هغې ته وښایو، هغې به راله قیمت راکړي. نو په دې وخت کې د حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ لا ژوندی دی، پوه شو وی الله وی مرګ خو دې راله عاصم راوستی دی، الله دلته شهید کېږم، په دې ډېر خوشحاله یم. په دې وخت کې صحابه آواز کوي وی یا الله وی زمونږ پیغام د الله رسول ته ورسوه. پیغام الله رسول ته رسي، الله رسول په منبر باندې دی، هلته جاړي د سترګو نه اوښکې ځي، سحر مونځ کې قنوت نازله وی اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف برحمتك شر ما قضيت. نو دا الله رسول قنوت نازله وی. په دې وخت کې حضرت عاصم صاحب دعا کوي وی الله وی زما سر د دې په لاس کې مراولې، الله ستا قرآن صاحب شرف دی، ستا قرآن د عزت نه ډک دی، او زما په سر کې قرآن پروت دی، په ځان مې پروا نشته چې په څه شیز کې ستا قرآن پروتي دی به په هغې کې دا مردار شیز شراب به پکې څکي. الله زما د وجود حفاظت وکړي. نو وی دی چې څنګه راغونډ شو، د شاتو موچی را پیدا شوې، پته نشته د کم ځای نه راغی. حضرت عاصم صاحب ټول ونیوه چې عاصم صاحب کله نیسي، نو په دې وخت کې دی وی زوی شپه کې به موچی نه وي راټینګې به کو. نو په دې وخت کې تیز باران راځي، تیز طوفان راځي، داسې باران داسې طوفان راغه چې کم صحابه کرامو لاشونه پراتو تر نن ورځه پورې د هغې پته نه لګي چې چېرته دي. الله چې حفاظت کوي بیا داسې کوي.
عبد الله ابن دسنا رضی الله تعالی عنہ هغه ټیم د ابو سفیان مشرکو مسلمان شوی نه دی د زوړند کا وتوي وی ته صرف دا ارمانو کا وی چې تو خپل بچو سره خسته ناستوي او ستا په دلته کې محمد صلی الله علیه وسلم ناستو وی څومره بخوا ورته وی ته ما تداوي وی زما دی وجود ټوټي ټوټي شي زما دی سر سمیږي او ماتیږي دی وی زه خو پرېدا وی زه دام نه خوښوم وی چې زما د پیغمبر په خپه کې ازغې لاړ شي غنه لاړ شي وی زما سر خلا پرېدا نو ابو سفیان وی واه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا یاران واه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا دوستان عجیبه دوستان دي وی چې داغه په نوم باندې ځان قرباني داغه د سر نه بول نه قرباني نو دا اخلاص د صحابه کرام دا غي معمولی اخلاص دا ټول تلډه کوي د الله نو چې په عمل کې لګ اخلاص راغه نو کم وی الله هغه مرتبه ډیر زیات ورکی خو که ډیر زیات عمل وی خلوص پکې نه وی نو هغه عمل اسمان ته چې کله وخیږي پس خا ټوټه کې واپس د انسان په دې مخ باندې راولي الله وی ماته د دې ضرورت نشته ډیر داسې مخلوق مې پیدا کړی چې بغیر ریاکاری زما عبادت کوي الله تبارک و تعالی دې مونږ کې اخلاص پیدا کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین